जबरी ड्यूटी ना मंजूर, लो बचाओ भर्ती कराओ, देश को बचाओ भर्ती कराओ, मंजूर जबरी ड्यूटी ना मंजूर, जबरी ड्यूटी شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د میډیا والا ډیره شکریا چې تاسو رااله یو نن زموږ د ګیر ډیویژن د احتجاج ریکارډ کوي. څنګه چې تاسو ته پته جي چې نن د آل پاکستان هایډرو یونین سی بی ای په مطالبه باندې او د هغو په وینا باندې په ټول فیسکو کې او هیسکو کې په هغې کې احتجاج دی. د هغه احتجاج بنیادي وجوهات دي، زموږ د سټاف مطالبات دي چې هغه موږ چارټر اف ډیمانډ خپل منیجمنټ ته پیش کړي دي. خو زه بس تاسو په نوټس کې دا راولم چې د ټول نه اول ډیمانډ زموږ هغه دا دی چې زموږ په دې فیسکو کې زموږ سره تقریبا د 40,000 سټاف کمی دی. زموږ سره ایز ا هول 70-75% سټاف کمی دی. او زه به تاسو ته ووایم چې په دې ډیویژن کې زموږ سره تقریبا 75-77% کمی دی. د هغې د وجې نه زموږ ټیکنیکل سټاف چې دی او که ټول سټاف دی هغه په دونه ټینشن کې مبتلا دی چې آی روز حادثات کېږي، هغوی شپه نشته ورځ نشته، هغو کارونه دونه مفلوج کړي دي چې هغوی اکسیډنټونه کېږي. او تاسو ته پته چې په دیر کې د اختر نه یو ورځ مخکې زموږ سبحان الله شهید شو. داسې په نورو مردان کې یو ځای کې بل ځای کې په دې څو ورځو کې د دنیا کسان شهیدان شو. نو مونږ منیجمنټ ته دا لا بالکل نور دا نشو ویلی چې مونږ وایو چې یاره بالکل برتي وکړئ، مونږ نور دا سیسټم نشو چلولی او مونږ نور شهیدان نشو ورکولی. دویمه خبره زموږ دا ده چې زموږ سره کم لمسم سټاف برتي شوی دی هغه دې ریګولر کړي، ځکه چې هغه سټاف چې هغو ریګولر شوی نه او د هغو د فیوچر یو فیوچر هغو خپل ویني نه، نو هغو په دې کې اوس د هغو څه انټرسټ نه بیا خپل نور ډپارټمنټ ته دغه کوي. نو زموږ هغه ډپارټمنټ کې په دې کې د هغوی څه دغه نه وي. نو موږ دا وایو چې یاره تاسو کم از کم دا زموږ دا لمسم کسان چې دی دا ریګولر کوي. دریم چې زموږ بله خبره کوم ده چې زموږ ته پراپر ټیمپي جي، زموږ سره د ټیمپۍ د کار په وخت کې ایس ټیمپي نشته جي. موږ ته پراپر او معیاري ټیمپي پرووایډ کوي چې زموږ کسان کار کوي چې په کم وخت کې فرض که دی په بجلۍ کې کار کوي او بجلي په در فرض که راشي او په هغه وخت کې دی سیف شي، او که نه الرېډي بجلي بنده یو زه ټیمپي استعمالومه او د هغې سیفټي کوي، دا خو څه مسله نه ده. موږ وایو چې پراپر ټیمپي موږ ته را دغه کوي چې موږ دغه وکړو. بل دا چې زموږ ایریر دی وروره په اپ ډیویژن او د ټي اے په مد کې زموږ کسان کارونه کوي، شپه ورځ کار کوي، شپه ورځ کارونه کوي. خو هغو ته چې کم د هغو جایز دغه دی هغه دوی ته نه میلاویږي. نو موږ وایو چې فورا دی په هغې کې زموږ منیجمنټ چې دی هغې کې دی اډیشنل ګرانټ منظور کړي او فورا دی دوی لایبیلیټیز ورکړي. بل زموږ را سټاف چې دی جي آی روز شپه ورځ لګیا یي. موږ به خپل منیجمنټ ته د دې احتجاج د دې ځای نه وایو چې بس موږ 8 ګنټې نه زیات نور کار نشو کولی. بالکل موږ بس زموږ هایډرو یونین چې کوم احتجاج ورکړی دی انشاءالله د هغې به نن پته ولګي چې یا دا طول اخلي یا مذاکرات کامیابیږي. خو انشاءالله زموږ دا امید دی چې اول به دا مذاکرات کامیاب شي، محکمه به زموږ سره دا ومني چې یاره سټاف زموږ سره برتي کړي. زموږ آی روز چې کوم زموږ سره سټاف نه دلته کېږي، دلته کې د عوامو پریشر په موږ باندې راځي. څنګه خلک راځي زما نه بجلي غواړي، په پیړ کې خو زه یم که نه، زما ایس ډي او دی، زما اکسین دی، دلته خو زما نه سټاف زما نه بجلي هغه غواړي، زما نه خپل پراګرس غواړي چې هغوی راشي زه ورته بجلي نشم ټیک کولی، زه هغو له بیل نشم ټیک کولی، زه هغو ته ریډینګ نشم کولی. نو آی روز په موږ باندې د هغوی د طرفه یو ټینشن دی، په منیجمنټ خو څه ټینشن نشته د هغه ځای نه. نو موږ د دې احتجاج په وساطت دې منیجمنټ ته وایو، منسټرۍ ته وایو، خپل حکومت ته وایو، وفاقي حکومت ته وایو چې مهرباني وکړئ زموږ دا لینمینان زموږ دا کسان نور مه شهیدان کوئ او دا برتي وکړئ. مننه جي.